بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اے د ایمان والو، الله رب العزت وی تاسو مو وای راعینا وقولوا وای انظرنا واسمعوا واوره زمون خبره وللکافرین او د کافرانو لپاره عذاب ندیم، عذاب دردناک دی. خبره داسې وه چې دا کافرانو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعضې داسې الفاظ استعمالول چې د هغې به دوه معنی راتلي یا به درې راتلي، یا به یې غلپس او خوله به یې پکې داسې ګډه وډه کړه چې د هغې معنی به یې بل خوا واړوله. نو مسلمانانو کې خامخایي په هر محفل کې درې قسمه خلک یو بالکل کمزوري چې هغې ته ترس ووایې نو هغې هغه خبره نشي راټینګولی، ذهن یې د دغې سطحې نه. دویم نمبر دی چې پیرنې مو ورته ووایې پوه یې کړي نو ګزاره وکړي. او دریم نمبر دی چې هغې ته خبره وکړي یې ډایرکټ راکینچ کړي وایي. دقه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم محفل کې به درې قسمه صحابه لوی لوی خلک و کابل دغه درې قسمه خلک. نو دا ساده صحابه چې به و کمزوري بانډچیان به د باندې نه به راغلي یا به یې نوي ایمان راوړي، نو دی به د یهودیانو به وي لکه چې منافقانو چې پکې ځنې هغوی به اسلام په ښکاره باندې د اسلام دغه کو، نو دی به وي راعینا، نو دی به راعینا یا وغیره داسې الفاظ به مبهم کړم، مبهم استعمالون. نو مسلمانانو به هم بیا وي هغوی خو نور پوه نو چې دې شاته دا لوبه ده چې د دې معنی راځي شپونکیه، بعضې چې راعینا وغیره جوړ کړي، یا نور هم چې دی نو پلانکیه ډنګریه، نو دا قسم الفاظ به استعمال. نو دی به بیا یو بل چې کله به ځان له شو خاندل به چې راشه مونږ خو ورته وي، اوس چې دی نو مسلمانانو هم ورته شروع کړو. نو الله رب العزت د حالانکه مسلمانان به په صحیح انداز وي، هغوی به دې صحیح معنا اخیستله، خو دوی به دې بل څه شی جوړ کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وفرمیل چې دې امت ته ووایه چې تاسو د دې په ځای راعینه په ځای باندې وایئ انظرنا، نظر وکړه مونږ ته، د شفقت نظر را باندې وکړه، واسمعو او زمونږ خبره واورئ. بس داسې الفاظ استعمالوي، بس بیا به چې دی نو هغه معنی به هم توځي. دا د دې وجې الله رب العزت وایي چې دی نه خوښوي د اهل کتاب ولن نو دا الفاظ به چې دي دا ګډ وډ استعمالول الله چې دی نو اوس هم په نن زمانه کې که چېرته یو لفظ داسې چې د هغې دوه معنی راوځي او ته چېرته لوی خلکو ته استعمالوي، لوی شخصیت لوی عالم، نو بیا که بل کس ته داسې محفل وي چې بله معنی ته اغوښتی شي نو هغې کې بیا سم لفظ استعمال که، ښکلي الفاظ چنو کوه. یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو لا تقولو موای تاسو راعنا، لفظ راعنا وقولو راعنا موای وقولو وای انظرنا نظر اکړه مونږ ته، واسمعو او خبره واورئ زمونږ، وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. الله رب العزت فرمای الله رب العزت فرمای چې نه خوښوي دا کافرانو نه، کافران نه خوښوي من اهل الکتاب د اهل کتابونه ولا المشرکین او نه مشرکان. الله رب العزت دوی دی نه خوښوي ان ينزل علیکم چې نازل شي په تاسو باندې من خیر څه خیر من ربکم ستاسو د رب د جانبه، والله الله رب العزت یختص خاص کوي برحمت خپل رحمت لره من یشاء په چا باندې چې وغواړي، او الله د فضل خاوند دی د لوی.
اوس خبره داسې چې د هر چا یو کس سره دشمني مقابلې یا یو څه یا بل څه نو هغه دا نه خوښوي چې به په دې کس باندې دا خیر ولې د الله د جانبه راځي دا خیر پې ولې را نازلېږي نو الله رب العزت وایي دې د سره دا خوښوي نه خو الله خو غواړي که نه بس د الله بنده چې الله غواړي بس صحیح ده ما یود الذین نخوخی هغه کسان کفرو چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه ولل مشرکین او نه د مشرکانو نه اينزل چې نازل کړي شي علیکم په تاسو باندې من خیر د څه خیر نه څه خیر من ربکم ستاسو د رب د جانب نه ښکلي احکامات آسان مثال په طور مخکې یو حکم ګرانو اوس آسان شو یا یو څه بل څه داسې یا د اسمان نه یو د خیر فیصله ستاسو لکه داسې وشي چې تاسو له یو جنګ کې جیت درکړی شي داسې وشي چې تاسو له الله رب العزت د طرفه د مغفرت اعلان وشي نو دا دي نه خوښوي اينزل چې نازل کړي شي علیکم په تاسو باندې من خیر څه خیر من ربکم ستاسو د رب د جانبه والله الله رب العزت یختص خاص کوي برحمتي خپل رحمت لره من یشاء په چا باندې چې وغواړي والله الله رب العزت ذو الفضل العظیم خاوند د لوی فضل دی اوس ځینې وخت به داسې وشو چې یو حکم الله رب العزت را نازل که هغه به بیا وروسته ختم که نو هغې ته ویلی شي منسوخ چې کوم حکم ختم شي هغې ته منسوخ ویلی شي او چې کوم یو حکم سره ختم شي هغې ته ناسخ ویلی شي مثال په طور یو کس د کور مشر دی یا د ملک مشر دی هغه وایي چې بهی د 12 تاریخه پورې به چې دی د 12 تاریخه پورې به د 12 تاریخه پورې به چې دی نو پی چې دی دا په 10 روپۍ کیلو د 12 تاریخه پورې او د 12 نه پس به چې دی نو بیا په 12 روپۍ نو اوس دغه کس د ملک سربراه دی یا د ادارې مشر دی یا چې د هر څه دی هغه د 10 په ځای اوس د 12 فیصله وکړه او د هغه خپل څاروي دي هر څه دي بس د هغه خوښه ده که څوک یې علي وادلي څوک یې نالي نه دی علي بس کیسه ختمه یا دا خو د دنیا مثال شي دا هر چا خپله خوښه شو د اسلام مثال داسې دی چې په ابتدا کې بعضې د مسلمانانو طبیعتونو چونکې نوی اسلام ته راغلي طبیعتونه سختو نو بعضې وخت کې ته چې یو کس سخت نو هغه له به سخته نسخه ورکړي لکه مثال په طور اپریشن دپاره هغې مریض له نشه ورکوي ډاکټران نو په یو نیم کس یې هغه دا نشې مشې کړي ګډې وډې کړي سیرګټې څکلي چرس مرس یو څه بل څه نو هغه باندې بیا وړه نشه کار نه کوي هغه له چې دی غټه نشه ورکړي هغه له ډېرې تیزه نشه ورکړي دکه شان بعضې وخت چې دی ډاکټر پوهېږي چې دله به یې داسې دوایي پکار ده کمزورې نو هغه له کمزورې دوایي ورکړي وی به یې اکه بیماري به بل کس ته وي د هغه په کمزوري باندې کار نه کړي هغه لږه تیزه ورکړي نو الله رب العزت حکیم ذات دی چې کم ټایم کې څنګه دوایي پکار ده الله رب العزت د هغې مطابق بنده له دوایي ورکړله بله دا مخلوق د الله رب العزت دی د الله خوښه ده چې یو حکم را نازلوي هغې ختم که بل یې را نازل که بس د الله خوښه ده ستا مثال په طور کور کې خپل فرنیچر دی یا ستا کرسی ده نو ستا خوښه ده حالانکې تی مجازي مالک حقیقي یم نه ستا خوښه ده که تی په یو کمره کې ږدي که بار یې ږدي که غورځی که هر څه کې ستا نه څوک تپوس نشي کولی دقسې د الله رب العزت خوښه ده الله په دې باندې الله حکیم ذات دی چې یو حکم را نازل کړي او بیا یې وروستو ختم کړي نو چې کله داسې وشو نو دوی به په دې باندې اعتراضات شروع کړو اوس دا موسمونه بدلیږي را بدلیږي نه په انسان باندې دا هم د الله خوښه ده اوس خو په دې به هم بیا ته اعتراض کوي چې وایي دا یو موسم ولې نه دی دا دومره ډېر ولې دي نو الله دې په هغې باندې اعتراضات شروع کړو چې دا څنګه کتاب دی دا هم د خدای کلام دی چې یو آیات راولېږي بیا وروسته وایي چې دې حکم ختم شه دا بل شه نو الله د هغې جواب ورکوي ما هغه څه ننسخ چې منسوخوو من آیاتنا د آیاتونو نه الله رب العزت وایي هغه چې موږ یې منسوخ کړو د څه آیاتونو نه هغه چې منسوخ یې کړو موږ من آیاتن د څه آیاتونو نه او ننسها یا یې هیر کو یا یې موږ هیر کو ستانه نأتي راوړو بخیر منها بهتر د هغې نه او مثلها یا په شان دی الله رب العزت وایي چې ما ننسخ هغه چې منسوخ کړو موږ من آیاتن د څه آیاتونو نه او ننسها نأتي او ننسها یا هیر کړو نأتي نو راوړو بخیر منها بهتر د هغې نه تاسو ته ما ویلو چې ځان سره یو پنسل ساتئ نو ځان ته دا بعضې ټکي که ګرانې نو معنی لیکئ ستاسو خوښه ده چې ساتل هم دی او که نه الله علم دی
ما هغه ننسخ چې منسوخوو یې منګه من آیاتین د څه آیاتونو نه او ننسها یا هیر کړو منګه هغې لره ستانه نأتي نو راوړو بخیر منها غوره د هغې نه بهتره د هغې نه او مثلها یا بشان د هغې نو الله رب العزت وایي علم تعلم آیات نه پویا آیاتات علم نشته ان الله چې یقینا الله رب العزت علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی الله په هر څه باندې قدرت والا دی اوس څومره آیاتونه منسوخ شوي دي نو مخکینی علما به وي چې 1500 آیاتونه منسوخ شوي دي بیا علما وي لکه امام سیوطي رحمه الله وي وغیره بیا وي چې 25 آیات منسوخ شوي دي او بیا شیخ طاهر رحمه الله وغیره نو بعضی بیا د امام شاه ولی الله رحمت الله علیه د 19 یا 20 قایلو او شیخ طاهر رحمه الله پنځپیر والا وغیره چې کم دي هغې چې دي هغې د 15 قایل دي عبید الله سندي صاحب شیخ طاهر صاحب د 15 قایل دي او عبید الله سندي رحمت الله علیه د 15 هغه په دې 15 کې هم زه داسې خبر راباسم چې د دغه بعضې حکم پاتې کېږي هغه په خپل ځای باندې بیا راشي خو دا خو هسې خبره وشوه ستاسو دپاره بس دا دومره خبره کافي ده چې د الله رب العزت د طرفه یو حکم راغلی و د الله خوښه شوه د هغې په ځای بل حکم راوړ بس نور بیا د علمي خبرې د علماو تر خپل منځه یا چې کوم کسان مطالعه کوي علم تعلم آیاتات علم نشته ان الله چې یقینا الله رب العزت له د هغه دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو ده والارض د ځمکې ده وما لکم او نشته ستا دپاره من دون الله علاوه د الله تعالی نه من ولي څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار چې الله در سره نه وي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي یا تنهای نو چې الله در سره وي د الله نه علاوه ستا دپاره څوک دوست مددګار نشي دکه الله دی که دی در سره امداد کوي نصرت کوي دغه به وي د دې نه علاوه ستا څوک مددګار نشته ام تريدون آیا اراده لري تاسو ان تسالو چې سوالونه وکړي رسولکم د پیغمبر خپلنا کما سئل لکه څنګه چې سوالونه کړي شي موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دینه ومن يتبدل الكفر بالایمان او هغه چا چې په بدله د ایمان کې واغشت کفر فقد ضل بس یقینا دی خطا شو سوا سبیل د سمیلارنا یقینا دی گمراه شو د سمیلارنا ګوره که چرته چا کفر واغشته غلطه لاره اختیار کړه نو دی د سمې لارې نه خطا شي بل دلته د سوالونو خبره راغله نو موسی علیه السلام نه لکه مخکې واقعه تېره شوه چې دا غوا به څنګه رنګ به څنګه دا به صحیح دا به صحیح هلکه نکاح ورسره نه تړی غوالی نو دا دومره خبرې به پکې روباسلې نو الله رب العزت وایي چې ګوره تاسو هم داسې سوالونه مه کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تنګول کوئ نو د دې وجې ډېر سوالونه چې دي په دې امت کې باندې 20 سوال مه کوئ چې سم سوالي نو خو بیا نیم علم دی ود کثیر خوښوي ډېر من اهل الکتاب د اهل کتابونه لو یردونکم چې واړوي تاسو لره من بعد ایمانکم رسو د ایمان ستاسو نه کفارن کفر کوونکي حسدن د وجې د حسد من عند انفسهم چې دی په زړونو د دوی کې من بعد ما وروستو د هغه نه تبینه چې ښکاره شو لهم دي ته الحق حق خبره دا ده چې اهلي کتابو دا یو خواهش دی د یهودیانو دا خواهش دی او د نسوارو د هندوانو وغیره دا اهلي کتاب نه دي خو د هندوانو هم دا په زړه کې یو دغه دام کافران دي او د سیکانو د هر چا دی وایي چې دا مسلمانان د دې خپل دین نه په طریقه باندې واړو دا د خپل دین نه واړو نو الله رب العزت موږ ته وښودله الله پې پوهه دی ود کثیر غواړي ډېر من اهل الکتاب د اهل کتابونه لو یردونکم چې واړوي تاسو لره خامخا چې واړوي تاسو لره او من بعد ایمانکم رست ایمان ستاسو نه کفارن کفر کوونکي حسدن د وجې د حسد دا چې دی دا په زړه کې داسې شی د مثال په ډول چې تا سره یو 10 روپۍ دي او زه په اړه کې دا ویم چې بهی دا 10 روپۍ د ده نه لرې شي او ما ته میلو شي نو دا خو داسې ظالمان داسې حسد کوي چې دا ایمان په خپل هم ځان دپاره هم نه خوښوي حسدن د وجې د حسد من عند انفسهم چې دی په زړونو د دوی کې من بعد ما وروستو د هغه نه تبینه چې ښکاره شو دې ته دا پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برحق پیغمبر دی قرآن
دا صحیح کتاب دی ځکه چې هلته تورات کې شته، انجیل کې شته، صحیفو کې شته، فارقلیط پکې شته، احمد پکې شته، دا ټول الفاظ پکې شته. نو من بعد ما رسو د هغه نه تبینه چې ښکاره شي لهم دوی ته الحق حق. نو الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې لبې مچوه فعفو، بس سوکا عفو وکړه دي ته، وصفه مخ ته واړوه سړیه نه مانی، بس مخ ته واړوه حتی تر دې پورې یأتی الله چې راولیږي الله تعالی بامره حکم خپل لره. ان الله یقینا الله رب العزت علی کل شیء قدیر، په هر څه باندې قدرت والا دی. الله رب العزت په هر څه باندې قدرت والا دی. اوس الله رب العزت مسلمان ته خبره کوي چې مسلمانه ټول خبرې مسلمان ته دي. اوس تا ته حکم دی واقیموا الصلاة او قائم کې منځونو لره، وآتوا الزکاة او ورکوي زکاتون لره، وما او هغه څه تقدمو چې لیږي وما تقدمو هغه چې تاسو ولیږئ لانفسکم ستاسو د ځانون دپاره دي، من خیر د څه نیکۍ نه، وما او هغه چې تقدمو لیږئ تاسو لانفسکم ستاسو د ځانون دپاره دي، من خیر د څه نیکۍ نه، تجدوه نو وبیمومې عند الله په نزد الله تعالی. اوس چې تاسو نیکي وکړله، مونځ دې وکړه، نفلونه دې وکړه، زکات دې ورکړه، صدقې دې وکړې، نو دا به ته د الله سره ومومې. ها الله د چا عمل ضایع کوي نه، الله وایي ما سره به ومومې. الله رب العزت چې ته کوم عمل کې هغې لره لیدونکی، الله په هغې خبردار دی. الله په سینو باندې سینو په رازونو باندې الله پوهه دی. نو د دې وجې مونځ چې کې دا خشوع او حضور سره کوه، په اطمینان سره کوه، آرام سره کوه، د زړه په مینه محبت یې کوه. دکه شان زکات ورکې نو بوج یې په ځان مه ګڼه او د کالو زکات ورکوئ. دکه شان نور په مالونو کې زکاتونه یې دا ورکوئ. نو مونځ واقیموا الصلاة او قایموئ منځونه لره. مونځ چې قایموئ نو په خشوع او حضور سره، هسې نه چې ته مونځ کې او تا دې د رکعتونو پته نه لګي، نو دا بیا مونځ نه دی. دا بیا لکه موږ چې نن سبا څنګه ګپ لګو. او واقیموا الصلاة او قایموئ منځونه لره، وآتوا الزکاة ورکوئ زکاتون لره، وما تقدموا هغه چې لیږئ تاسو لانفسکم نو د خپلو ځانون دپاره، من خیر د څه نیکۍ نه، تجدوه وبیمومې عند الله په نزد الله تعالی. ان الله یقینا الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی. اوس د کافرانو به وي وی صرف موږ به جنت ته ځو او بل څوک به نه ځي. نو الله رب العزت ورته چې بس تاسو صرف جنت ته ځئ، نو بیا خو به تاسو الله سره څه اګریمنټ وي، څه لیکل به وي، څه کاغذونه به وي تاسو سره، څه بل څه به وي، څه بل څه وي، هغه راوړئ، څه دلیل راوړئ. خو داسې دلیل چې هغه قبولي، یو تا ویلې ما ویلې نه، تا ویلې ما ویلې نه، چې سم دلیل یې راوړی نو بس موږ بس خبره هم ټیک وي، الله سره م وعده کړي دلیل بس بیا ټیک ته. وقالوا وایدی لن يدخل الجنة هرگز بداخل نشي جنت ته الا مگر من هغه څوک کانه چې وي هودن یهودي او نصارا یا عیسائی. اوس موږ نن سبا وایو چې دا به پښتون دی نو دی به ځي، دا چې دی نو دا سید دی صرف دی به جنت ته ځي، دا پلانکي دی، دا ډنګري دی، زه اوچت یم، دا شاخیل دی، دا پلانکي دی. نه نه، ټول برابر دی په اسلام کې. او تور ته په سپین باندې فضیلت نشته، سپین ته په تور نشته، عربي ته په عجمي نشته، عجمي ته په عربي نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا کې تقوا زیاته. قل ورته ووایه ای پیغمبره، وقالوا وایدي لن يدخل الجنة چې هرگز به داخل نشي جنت ته الا مگر من هغه څوک کانه چې وي هودن یهودي او نصارا یا عیسائی. تلک امانیهم دا ارزوګانو د دې دي، دا د دې ارزوګانې بې دلیله. قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل، صحیح دلیل راوړئ، ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني. بلا ولینا من هغه څوک اسلمه چې تابع کړو وجهه مخ خپل لله الله پاک ته، چې چا خپل سر الله ته ښکته کړو او چا د الله ومنله، الله ته ځان تابعدار کړو، بیا خو ټیک ته.
داغه دپاره بیا جنت دی. بلا ولینا من هغه څوک اسلمه چې تابع کو وجهه مخ خپل لله خاص الله ته وهو محسن او دی نیکي کوونکي فله بس د ده دپاره اجره اجر د ده عند ربي په نزد د رب د ده دی ولا خوف او نه به څه یره وي علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي. الله دې دا غمجن کېدو نه وساتي. آمین.